نو مبارک فرمای التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه وستون کې د ګناهونو نه هغه دا شانتی وی لکه لا ذنب له چې هغه چرته ګناه کړی نه وي. هر یو انسان خطاکار دی، انسان گناهگار دی، هر یو انسان کمزور دی، خو د هغې باوجود هم الہ العالمین جل جلاله د هغه د گناهونو د ختمېدلو دپاره او د هغه د مغفرت کولو دپاره الہ العالمین دا توبه نازله کړه. ځکه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سره د دې چې هغه مبارک معصوم دی، انبیاء کرام علیهم السلام معصومین دي، گناهونه ترنه نه کیږي، خو بیا هم حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې زه د ورځې اویا ځلې الہ العالمین ته توبه وباسم او استغفار وایم. دا پیغام د خپل امت ته چې تاسو نه کلم ګناه وشي په هغه ګناه باندې خپېمانتیا او د هغه ګناه په بدله کې الہ العالمین ته توبه وستل او استغفار ویل، دا د حضور مبارک سنت دی او پدی باندې تا ته الہ العالمین جل جلاله هغه گناہ معاف کړي. ځکه حضور مبارک فرمایي چې رښتونه توبه وستون کې څوک چې صحیح توبه وباسي، رښتیا توبه وباسي، نو هغه د پاره انعام داري چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چې هغه دا شانتی وي چې هغه چرته ګناه د سره کړیم نه وي، هغه د ګناهونو نه دا شانتی پاک شي. لکه حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه یو واقعه نقل کړي، حدیث مبارک دی وی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرام راغونډ ک، صحابه کرام ناس دی، حضور مبارک ورته وعظ او نصیحت کوي. صحابه کرام ته فرمایي وی اے صحابه کرامو د تاسو نه مخکې څه خلق تیر شوی دی، د تاسو نه مخکې څه خلق تیر شوی دی، په هغې کې یو کس وو، په هغې کې یو انسان وو او دا شانتی کس وو چې هغه یو کم سل مړي کړي وو او هغه یو کس تراغه یو راعب تراغه ورته وی ما خو یو کم سل مړي کړي دي، آیا ما به الله وبخیو کنه، ما ته به الله مغفرت وکیو که وبنه کی؟ او ورته نه، تا خو یو کم سل مړي کړي دي، تا خو دومره جانونه اغستی دي، تا ته به الله څنګه مغفرت کوي؟ تا ته خو الله مغفرت نه کوي. وی هغه هغه ځای کې هغه قتل که، هغه هم ووژلو، سل یې برابر که، چې کله سل برابر که بیا د یو ښه شخصیت په تلاش کې ووته چې یاره ما ته یو ښه عالم وښایي چې هغه سره ملاقات وکم، هغه نه پوښتنه وکم چې آیا الہ العالمین به ما ته مغفرت نصیب کړي که نه؟ وی هغه چې کله راغلو یو کس ورته یو عالم وښوده چې ورشه د هغه نه پوښتنه وکړه او هغه سره میلو شه. کله چې هغه عالم لراغې هغه ته وی چې ما خو سل مړي کړي دي، آیا ما ته به الله مغفرت نصیب کړي که نه؟ ما به الله وبخي که وبه مې نه بخي؟ او ورته آو ولې نه، ضرور به دې وبخي، الہ العالمین خو غفور الرحیم ذات ته، خامخا به دې وبخي. خو یو طریقه درته ښیمه، دا طریقه وکړه نو شاید چې الہ العالمین ته وبخي. ورته یې څه ده؟ وی ته به لاړ شي فلانې علاقې ته او فلاني ځای ته به لاړ شي او الته کې به د الله خوښ بندګانان موجود وي، الته کې به علماء کرام وي، اولیاء کرام بناست وي، یو مسجد یا یو ځای کې بناست وي، د الله عبادت بکئی، ته به هغې له ورشي او د هغې سره به کښېنې
او د الله عبادت به شروع کی او اغي په لاس باندې به توبه وباسي نو الٰه العالمین به تا ته دا ګناهونه معاف کی. هغه دغه شانتي وکړل دغه په خبره عمل وکړه وی زه را روان شم هغه را روان شو کله چې را په لاره باندې نیمه لاره ته ورسېده راوي فرمایي چې هغه ته مرګ راغی او په نیمه لاره کې هغه وفات شو. چې کله وفات شو وی په دې کې فرشتي راغی. کله چې انسان وفات شي د دې روح ته فرشتي راځي هغه بیا د ځان سره بره وړي پورته وړي وی هغه چې کله فرشتي راغلي د رحمت فرشتیم راغلي د عذاب فرشتیم راغلي د رحمت فرشتي ورته وی چې دا خو توبې ته روان وو دا به مونږ د ځان سره وړو ځکه چې الٰه العالمین بد تکیدي شي مغفرت کړي وي د عذاب فرشتي ورته وی چې نه دا خو ګناهګار انسان وو دغه سل مړي کړي دي نو دې ته څنګه د رحمت فرشتو ته زه ورکم نه دا خو به مونږ د عذاب فرشتي به دې مونږ د ځان سره وړو او دې خو ډېر ګناهګار انسان دی. د رحمت فرشتي او د عذاب فرشتي په خپلو کې په بحث باندې دي. په دې کې یو فرشته راځي د انسان په شکل کې چې کله هغه په انسان په شکل کې راغله هغه ورته وایي چې فیصله به م زه وکم تاسو دا پرېږدئ زه به ستاسو فیصله وکم چې د رحمت فرشتي به وړي که د عذاب فرشتي به وړي. کله چې هغې ورته فیصله وکړه وي تاسو به داسې کار وکئ چې د دې دا ځمکه به ناب کوئ که چېرته دې د هغه اولیاو د علماو علاقې طرف ته نږدې وو خو بیا به د رحمت فرشتې یوسئ او که چېرته دې د خپلې علاقې ته نږدې وو نو بیا به د عذاب فرشتې یوسئ. نو کله چې هغې ځمکه ناب کړله نو هغه د هغه د علماو د اولیاو د علاقې طرف ته نږدې وو نو چې هغه طرف ته نږدې وو د رحمت فرشتو ته هغه حواله شو او هغه د رحمت فرشتو بوتله. نو راوي فرمایي د دې په باره کې محدثین فرمایي چې دغه انسان صرف اور صرف هغه د توبې اراده کړې وه هغه لا توبه هم نه وویستې او هغه په زړه کې دا سچا اراده وکړله چې زه لاړ شم او الٰه العالمین ته توبه وباسم او الله نه معافي وغواړم چې الله راته دا ګناهونه معاف کړي بیا به دا ګناهونه زه نه کومه. نو معززو دا توبه ویستل د ګناهونو نه دا یو ډیر اهم عبادت دی دا یو ډیر ښه عبادت دی. ځکه علما کرام د توبې ویستلو دپاره یو 3 شرایط ذکر کوي چې څوک توبه وباسي د هغه دپاره 3 شرایط دي چې هغه دپاره دا ډیر ضروری دي. هغه شرایط علما فرمایي چې دا په توبه دا واجب ده دا به ضرور انسان وباسي مسلمان به ضرور توبه وباسي که ګناهونه ترې نه وشي خو دې توبې دپاره بیا 3 شرایط دي چې انسان توبه وباسي هغه په دې 3 شرایطو باندې عمل کوي چې آیا دا شرایط که پکې موجود وي نو د هغه توبه بیا الٰه العالمین ته قبوله ده. هغې کې اولنی شرط دا دی چې دې دا کومه ګناه نه توبه وباسي دې به د دې ګناه نه لا تعلقي اختیاروي دې به دا وایي چې دا ګناه نه زه توبه وباسم خو دا به زه دوباره بیا نه کوم د دې سره نور زما تعلق ختم شو. مثال په طور باندې یو انسان دی سود کوي نو هغه که د دې سود نه توبه وباسي نو هغه چې د سود کې د سره څومره ملګري وي دی به د دې سره د لا تعلقې اعلان کوي دی به هغې سره د دې کاروبار د لا تعلقې اعلان کوي چې زه به نور دا کار نه کومه. نو اولنی شرط ورله دا دی چې د دغه ګناه نه به دی د لا تعلقې اعلان کوي. دویم نمبر شرط د توبې دپاره دا دی چې د کومه ګناه کړي وي په دغه ګناه باندې به دی خپل ځان ملامته کوي په دې باندې به دی نادم وي په دې باندې به دی خپیمانه وي چې آیا دا ګناه زمانه شوې ده خو په دې زه خپیمانه یم او الله ته زه د دې توبه وباسم او بخښنه غواړم. نو دویم نمبر شرط دا شو. دریم نمبر شرط ورله دا دی چې دی به د خپل ځان سره وعده کوي او دی به دا د ځان سره وایي چې یاره ما دا ګناه کړې ده خو د دې نه بعد به زه دا ګناه چې کوم دی نو نه کوم زه به د دې نه بعد دا ګناه هیڅ کله نه کومه. نو هله به چې کوم دی نو د ده دا ګناه قبلیږي او دی به چې کوم دی نو الله ته نږدې کېږي. نو دا یو څو خبرې مې درته د توبې په باره کې وکړي چې یاره توبه ویستل د الٰه العالمین ته دا یو ډېر خوښ عمل دی او بیا الٰه العالمین ته الشاب التائب حبیب الله وی نوجوان توبه ویستون کې نوجوان دا د الله حبیب وي
چې کوم نوجوان په نوجوانۍ کې توبه وباسي دا د الله یو خوښ بنده وي